کته غواړي چې زما هر یو نیک عمل الله رب العالمین ته قبول شي او الله رب العالمین ماته باغې باندې اجر او ثواب راکړي، نو د هر یو عمل لپاره دا څلور څیزونه ضروري دي چې کله دا څلور څیزونه په دغه عمل کې موجود وي نو الله رب العالمین به تاسو اجر او ثواب هم درکړي او الله رب العالمین به دغه عمل قبلي. او که چېرته دا څلور څیزونه په دغه عمل کې نو نو خدای مکه الله رب العالمین ته دغه عمل قابل قبول نه دی. ښه دغه څیزونه سړي زما عزتمند زه ځان نه یم ښه د کتاب د من تاسو ته وایم په حالي کې د ټولو نه اولنې سیستره د هغه عمل د شروع کولو نه مخکې د هغه څیز علم حاصلول، د هغه څیز علم حاصلول چې تاسو سره علم وي چې زما روزه څرنګه ده، زما روزه په کوم وخت باندې بندوم، په کوم وخت باندې به کولاوم، په کوم څیز باندې روزه ماتيږي، په کوم څیز باندې نه ماتيږي، دغه شانتي زکات به زکله ورکوم، په څومره مال کې کوم دینو زکات ورکول شي ها، او دغه سره زکات چې کوم دی چاته ورکول غواړي چاته نه ورکول غواړي، دا علم ستاسو لپاره ضروري دی د عمل کې. کچرته د عمل په وخت کې ستا په عمل کې دا چیز نو او تا عمل وکړو پاږي کې کمې نو الله رب العالمین نه قبلې دغه عمل زما عزتمندو. یو چیز پاږي کې علم حاصلول، دویم چیز پاږي کې زما عزتمندو نیت خالص کول، د عمل د شروع کول په وخت کې نیت خالص کول او خپل نیت ته کتل چې زما نیت زما د عمل د چا لپاره دی. ځکه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، د هر عمل دارومدار چې کوم دی هغه په نیت باندې دی. تا د چا لپاره نیت کړو الله رب العالمین به هغه شان دي کوم دی تا د هغه اجر او ثواب درکې. کچرته د الله د لپاره په بل چا نو الله رب العالمین هغه باندې هیڅ هم نه ورکړي زما عزتمند. دویم سیز نیت دی، دریم سیز سره زما عزتمند دریم سیز دی په هغه سیز باندې صبر کول، دا عمل په وخت کې صبر کول، یعنی د اطمینان او سکون سره دا عمل کول، په اطمینان او سکون سره دا عمل کول. دا نه چې را منزل راشو زرد د کاغه په شان ټونګي وو چې کوم دینو بهر ته وځدان نه، په اخلاص سره په اطمینان سره عمل کول. او سلورم سره د عزتمندو د عمل شروع کول په وخت کې اخلاص، ها دا عمل د چا لپاره کوم د الله لپاره کوم په هغه کې اخلاص وي او خالص د الله رب العالمین لپاره وي، د بل چا ریا تکبر دا پکې نه وي د عزتمندو. نو چې کله ستا په هر نیک عمل کې دا سلور کارونه موجود وي الله رب العالمین به اجر او ثواب درکړي. او که چېرته په دې کې نو او کامیاب پکې د عزتمندو نو الله رب العالمین خو غفور رحیم ذات ته کوم ته اثر راکړي نو څوک تاسو کول والد نشته. خو د الله قانون دا دی چې د هر یو څیز لپاره یو قانون او ضابطه مقرر کړی دا مونږ ته را لېږلي ده. نو فکر دې چې په دې سلور څیزونو مونږه غور وکړو او فکر وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.